الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. تسویة الصفوف، د صفونو برابرول. د صفونو په برابرولو کې ډېرې زیاتې فایدې دي. یو پیدا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم منل دي. نبی علیه السلام فرمایي اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، کله چې تاسو مونځ کوئ نو خپل صفونه برابروئ. دویمه فایده په دې کې ده چې د صفونو په برابرولو باندې د مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد راځي. نعمان بن بشیر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لتسون صفوفکم، تاسو خامخا خپل صفونه برابروي، او لا یخالفن الله بین وجوهکم، یا مخالفت راولي الله تعالی تاسو په مخونو کې یعنی تاسو په زړونو کې. دغه شان د صفونو برابرول د مونځ د اقامت نه یو جز دی. حدیث کې راغلی دی انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایي سو صفوفکم، خپل صفونه برابروي، فإن تسویة الصفوف من اقامة الصلاة، یقینا صفونه برابرول د اقامت د مونځ نه دی. قرآن کې الله فرمایي اقیموا الصلاة، په اقیموا الصلاة کې یو دا چې انسان په مونځ کې صفونه برابروي.